کتاب المناسک امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب الزکات نه فارغ شو او په کتاب د مناسکو کې شروع وکړه. بریې ته طلاق ورکړو کنه دا قانون دی چې یو خزه خاوند دواړه عبد او امی او دا خزه آزاد شي په دې خيار دی. کله خپل زوړ خاوند سره پاتې کیږي نو به د نوې نکاح نه پاتې کیږي شي او کدا و چې زما دا زوړ خاوند نه دی خو نو به طلاق دې ختم شو. غیر خيار دی چې طلاق او د نکاح تجدید ته دوباره ضرورت نشته. یو کافر دوی مسلمان شي او بیا د دې مسلمان دوی کافر وي نو بیا دا مسلمان مړ شي میراث تقسیم شوی نه دی. د مسلمان کافر بچي د مسلمان د پلان میراث نشي وي. ولکه چې کله آزاد شي خپل وطن ته ځي هلته د ورثه موجود وي یا د میراث څنګه دی او ټیک شو کنه میراث خپل ورثه وي نه وړي که نور ورثه نو عصبه نسبیه نو بیا دلالتي او که عصبه نسبیه و دلالتي کنه یو خزر وفات شي او د اغنه یو توله سره در توله په توی سره نه دی په تیر سره دی یو توله سره در فاتې شي دا فیدا دا دیو ټکواله دا بل فیلی کړی دا نو میراث به څوک وړي یو خزر وفات چې کومې وارثان دي هغه وړي کنه او دی وی چې زما خزر وفات شوی دعا ورته وکړه دا شی جوړتا کې موجود دی. الله دې دغه مغفرت نصیب کړي استقام خدمت کړي د خدای دغه اجر په آخرت کې وي. ګران کار دی ښه خزم لشي د چا دا ډېر ګران کار او انتم لباس لهن وهن لباس لكم دا د شوله کې چې بدنه جامع وسی او کنه حیا په خزه او په خاور په یو بل باندې وي الله تعالی او بل د خدای د عمل بدل دی خنه عمل بدل نو بل دا توله ده نو کو بچی دی وو بل میراث څه دا مخکې دې هغه طریقه د استعمال اذن بل خبرې دي کې ورپسې شه یو کس یو میا شروجي نظر منلې وي اوس بیمار دی نشي نیولې یو کال پر تیر شو نو کله جوړېدو امکان وي صبر دیو کې بیا ونیسي او کله جوړېدو امکان بالکل نه ډاکټر وایي نه جوړېږي نو بیا د کفاره یمین ورکړي خیر خلاص. نو کتاب المناسک د منسک جمع ده نسکا یصفو نسکن و نسکن څه ته ویل کېږي مطلقې عمل عبادت کول اصل کې خپل معنی ذبح ده نسکا یصفو نسکن په معنی د ذبح یذبح کول ذبح ته وایي او دی وجه نسیکه ذبیحې ته وایي نسیکه ذبیحې ته ویل کېږي او دلته مونږه مناسکونه اعمال د حج اخلو اعمال د حج او د عمرې ته اخلو ولې ځکه عموما په دې کې ذبح کېږي حج کې ذبح کېږي چې را به ان شاء الله تفصیل ولته وي چې کوم سړی متمتع یا قارب دی او مفرد لم ذبح مسنونه ده مستحبه ده او عمره کې ذبح مسنونه نه ده مستحبه ده یو انسان په ذبح کوي په دې وجه نه دې ته څوک کتاب الحج وایي او څوک ورته کتاب المناسک وایي. مناسک د منسک جمع شوه یا منسک مراد نه اعمال د حج او د عمرې یو دا خبره شوه. دویمه خبره هم دا ذهن کې واچوه چې حج کله فرض شوی دی او لوی اختلاف دی کوي لږ نه د دنیا اختلاف دی په دې کې یعنی د شپږمې هجرې نه ونیسه تر د لسمې هجرې پورې په دې کې اقوال دي. د هغې نه مخکې حج مفروض څوک شپږمه یادوي څوک اوومه یادوي څوک اتمه یادوي څوک نهمه یادوي څوک لسمه یادوي لیکن راجح دا دی چې دا په نهمه هجره کې مفروض شوی دی. د نبي علیه السلام نهمه هجرې کې مفروض دی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او نبي علیه السلام په نهمه نه دی تللی حضرت ابوبکر صدیق یې ولېږه هغه امیر د حج کا امیر د حج ته وایي د خلک انتظامات کوي خطبه د حج وي په عرفات کې او خلک په مسایلو کې تفصیلونه کوي په خپل فلسفه کال دا ولې نبی علیه السلام په نهم لاغله هغې ډېر وجوهات دي یو وجه او اسباب کې تزاحم نشته یو وجه دا ده چې دغه کال د نسیو یعنې د الحجه په خپل ټیپ کې نه وه دغه میاشتې مخکې کولې وروستو کولې نو دغه پېژندنې دی که نه
نو دا په خپل تیر کې نه او نو ځکه علیه السلام لاندله او په دې باندې یو قرینه هم دي چې نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق چې نبی علیه السلام بیا په خپل حج کې اعلان کړی دی رسول الله مبارک په خپل حج کې اعلان کړی دی هغه دا چې کال 12 میاشتې دي او دا هغه نصیب د ممانعت اعلان په حجة الوداع کې کړی دی رسول الله مبارک نو دې معلومیږي چې هغه مخکې کال د نصیب بعد علماء راځي هغه وی چې د نصیب کار به ابوبکر ولې بیا رسول الله مبارک اعلان کړی وخت خو میاشتې معلومه وي اذا د نصیب میاشت په دې کې مکه په اصل میاشت کې وکړه بهر کې یو قول دی دیرسو چې خلکو په بربر طوافونه کول او ځکه نبی علیه السلام لعنه چې په دې بربر باندې نظر نه لګي او ابوبکر ته اعلان وکړ چې آینده کال به څوک بربر طواف نه کوي نبی علیه السلام پر راځي نو دا شو درې معجزه ده مشرکانو به طواف کوي نبی علیه السلام ابوبکر ته اعلان وکړ چې آینده کال به مشرک نه چې مشرکانو سره د مخلوق طواف وکړي درې وجه او څلورم وجه بهترینه وجه ده چې دې وجه نه پناه حواله نه چې ابوبکر ته وایي چې د اعلان وکړي چې آینده کال به نبی علیه السلام حج کوي نو دې کې دا مقصد و چې دا خلک به د حج نه واړه شي خپل وطنونو ته به ځي څوک یمن ته څوک شام ته څوک یو خوا څوک بل خوا نو نورو مسلمانانو ته به وایي چې لکه کال د رسول الله مبارک حج کوي نو د پیغمبر علیه السلام په معیت کې به ډېر خلک حج وکړي او مناسک به زده کړي چل به زده کړي او قرینه پیدا ده چې حضور پاک په حجة الوداع کې به اعلان وکړ خذوا عني مناسککم خذوا عني مناسککم انا لحج الذکر لعلی لا احج بعد عامی هذا نو دا متعدد وجوهات نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نهم کال د حج نه کولو علماء کرام لیکلي تاسو پوه شئ په خبره بل خبره دا خوشو چې حج مفروض دی په نهمه بدا برابر قول راجحه نور اختلاف پکې شته دا خو دو خبرې شته معنا لغوي اصطلاحي هم ذکر کړه اصطلاحي هم لیکو نه مناسک څه ته وایي جمع د منسک نسیکې ته وایي ذبحه او په اصطلاح کې څه ویل کېږي زیارت بیت الله زیارت بیت الله في أوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة لوجه الله تعالى زيارة البيت الحرام زيارة البيت الحرام زي ما أنا مصطلحات زيارة البيت الحرام ده مكة ده كعبة مباركة زيارة ده بيت الحرام ده كعبة مباركة في أوقات مخصوصة أوقات مخصوصة في أشهر الحج هيك تفصيل لازم تبارك بأفعال مخصوصة أفعال مخصوص دري صرف للنري لوجه الله تعالى لا ومناسبة زمانة لغوي سرا حج ورتوي منسك ورتوي منسك طرف مناسبت ده چې ذبح پکې کېږي او حج سره څه مناسبت دی معنا لغوي حج قصد وي حج حج حجا قصد وي ولكن قصد الى معظم شوي دی علماء لیکلي قصد الى معظم بلکې بعض علماء وي چې حج مطلق قصد نه وي قصد الى معظم ته وي مطلق قصد نه وي قصد الى معظمين وده بيت الله نه معظم شي بالکم دی نو دې معنا لغوي اصطلاحي وجه مناسبت شو دو خبرې شي او دغه خبره به څوکړه فرضیت کړه شي درېمه خبره ده چې نبی رسول الله څومره حجونه کړی نو د فرضیت نه پسې یو کړی په دې علماء اتفاق فرضیت نه پسې یو او د فرضیت نه مخکې د هجرت نه پسې نه دی کړی او د هجرت نه مخکې تعداد نه دی کړی اسپته نه کې څومره کړی صرف دا معلومه ده چې رسول الله مبارک با د نبوت نه پس د حج په موسم کې مسافرو له دعوت ورکاوه او اهل مدینه سره د هجرت نه مخکې
3 کاله د مینا د غونډۍ لاندې بیعت کړی دونه معلوم نه پېښې په خبره د هجرت نه پس په حج دی موقع نه ملایي دا یو فرض کړی او د هجرت نه مخکې مشروط خو نو حجونه کړی دي چې نه دي کړی معلومات نشته صرف دومره ثابته ده چې نبی علیه السلام به د نبوت نه پس او د هجرت نه مخکې هر کال د حج په موسم کې مسافرو دعوت ورکړ او دومره معلومه ده چې انصارو سره 3 کاله په مینا کې ملاقات کړی بیعت یې کړی دیو جن بعض علما لیکي په هر کال حج کړی دی د هجرت نه مخکې هر کال حج کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وايي چې روایت مضبوط روایت پکې نشته ها سلومه خبره چې حج زموږ د خصوصیاتو نه دی او په کمخ کې امم باندې مفروض دی نو حج په مخ کې امم مفروض دی حج په امم سابقه او مفروض نو البته انبیاء او حجونه کوي یو روایت راځي چې حج آدم 40 بل کې 80 نو مخکې پیغمبرانو حجونه کړي دي انبیاء ابراهیم علیه السلام کړي دي انبیاء کړي دي اوس هغه د حج کولو په فرضیت نه معلومیږي لکه اوسه خلک لګیا دي عمره لدی دا د عمره کولو نه خدای نه باندې کې عمره فرض ده سره خبرې شي پینځمه خبره ده چې حج واجب علی الفور دی او واجب علی التراخی دی امام محمد سے وی واجب علی الفور کله فرض شو فوري وکړي او جماهیر چې څومره جماهیر هغه وته واجب علی الفور نو واجب علی التراخی وته شیخ خیر رقم است او په شرط چې فوت کې نه په عمر کې په شرط چې فوت کې نه عمر کې ها نو د کچرت یو سړی باندې حج فرض شو د الله تعالی پسو کو د ټول پر دی حج صحیح دی او سمره د خلاف استدا سمره د خلاف دا چې د الله تعالی د امام محمد سے پر دی ګناهګار دی توبه واسي اخیر واجب علی الفور او د جماهیر په نسبت دی اسب نه دی ګناهګار نه دی نه ګناهګاری دا پنځه خبره په دې کې خارجي وي او نور خبرې په دې کې را روان دي د مواقیت او بحث پکې دغه د حج اقسام دي افراد تمتع قران الى غیر ذلك او په کتاب کې راشي ان شاء الله ولې باب وجوب الحج وفرضه وجوب نه مراد د فرضیت ته او فرض خبردار یو ځای فرض خالق چې یو سړی شي واجب خطبه په تقریر دي دا د فرض نه ثواب نه مراد فرض نه مراد فضیلت په نسبت د نور عبادت ولا څه یو خبر ما شپه په دې کې وی یې راشوا چې کوم وي پیزه هم ویل نه ربط پاتش نو مخکې د صلات بحثو هغه بدني محل ورپسې د زکات بحث څه شی وو مالی محل او دا مرکب دی د بدن او د مال حج هغه عبادت دی چې دا مرکب دی د بدن او د مال او د مقدم څخه پساو د قدرې وړ وجود دي صوم ترکی عبادت دی څه شی دی ترکی او وجود اشرفي په نسبت ترک وجود اشرفي په نسبت ترک نو ځکه دا مقدم یو خدا جمع وا د بدن او د مال نو هغه صلات په منزله د مفرد شو صرف بدلی دي زکات په منزله د مفرد شو صرف مالی دي او دا مرکب دي نو قانون دا چې مفرد مقدم په مرکبي طبعا مفرد مقدمي لا ول یو طالب لازم دي مرکب شي شیخ چیرې مخکې دي مفردات دي لا ول پیوي چیوي چینی او بوبي هغه نه پس بیا هغه نه چي جوړي نو قانون دا چې مفرد مقدمي په مرکب طبعا ذکر مقدم کړ او بیا څومره دی ولې مستوفا د قدر ثبوتی دي وجودي دي عمل پکې طب کومه د تلويد مخکې یو سړی پېشمنی او کېود شي او ما خام را پاسي نو مې روجو شو چې نه دی کړی پیږي
یا د شپې نه نیت کړی دی او پېشمنۍ به پاتې شي دوده پاتې شو ماښام راویښ شو نو مې صوم شو او نو صوم کې څه عمل له دخل نشته او دې کې عمل له دخل نو دا وجودي دی عدمي قانون دی چې وجود اشرف دی په نسبت د عدم دغه دا مقدم دا چې خپل طریقه ده امام ترمذی به صوم مقدم کړي دا وستو کوي هغه دې تکتلې چې صوم مفرد دی دا مرکب دی هغه مفردات ټول مخکې کړي دي دا چې خپل طرز دی دا شپه خارجي خبره شوې نو باب وجوب الحج قصدا ثواب معنا طواف واجب فرض کړي مراد نه تفضیلات دی دا یو بهتر عبادت دی وقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت لفظ الله يعني لازم لفقط وعلى لفظ الاسلام راضي حج بيت الله بيت مراد الاسلام اخري بيت الله مراد من استطاع اليه سبيلا ومن كفر معنا لغویکم چې ناشکریه وکړه الله بدن ورکړ زاد او راحله مولا ورکړه او بیا حج ندی فإن الله غني عن العالمين الله تعالی جن اقتضا کرتا خپل ضرورت ته پر حج خدای نه زیاتېږي تعالی پیدا زیاتېږي الله ضرورت اقتضا تحدید او تنبیه شوا ورپسې شروعه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان فضلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء یو خدا و د قطع قبیلی اراله نو فضل وتکتل او خضر وتکتل خضر دوله و دیو دوله دی شروع نبی قام يصرف وجه الفرد الى شق الاخر بقي ولا بلقى وعرض فقالت اخذ يا رسول الله فريدة الله فعباده فحج کے ادرکت ذنی فريدة الى خبر لئنا اعلان ذکری فريدة کم وقت فرس شو کم وقت اعلان ذکر مافتار ولهذا شيخا كبيرا بڑا حمد كبير دير بڑا مبالغه شوا لا يثبت على الراحله فراحله نشي تنجيله فالناس تنشي كوله الراحل عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع لا تقول ذلك لا سؤال في حجه الوداع مناسبه فريضه الله على عباده في الحج تكشو دي مناسبه دباش او مولانا سے حدیث نبی خبر معلوم شي یودا اذا خذ المخ عورت نبي واجب نه دی خدای محتاج وته وکړه خو چونکې د فتنې د وجه نه دي مخواله نو فقهاو لیکلي ما د طویل چې کوم وخت فتنه وا یا قتل ممنوع ولې معلومه شو چې حج بدل یو بل حج کوي دغه په مولانا سے دوست یو بحث راځي خدا د ما دلیل دی ها ادا چې انسان خپل حج نه کړی د بل په حج کولی شي کنه شي کولی نو اختلاف پکې شته خو زموږ مسلک دار چې کولی شي خو مکروه دی الله اکبر کولی شي خو مکروه دی دا ما دلیل نبی رسول الله د دې خدای نه تاسو نه کو چې تاسو خپل حج کړی دی کنه لري کړی نعم وشي نه وتدوي چې اول خپل حج وکړو سو غیله وکا لا لري وکا نو معلومیږي دا خپل حج نه کړی د بل په ځای کولی چې دا د نور دلیل یو بل روایت پکې راځي یو سړی وی لبیک عن شبرما رسول الله باندې تاسو کومن شبرما بدا اسلام کې رشتہ دار دی وی حجت عن نفسك خپل حج کړی دی ویلا وی حج عنك ثم حج عن شبرما دا خپل حج کبه شبرما راځه جسو کوئی چې خپل حج نه کړی بل نه نسې کېږي هغه مستدل کوي نو دا هغه نه کراهیت معلومه دي نه معلومه بیان د جواز هغه نه کراهیت معلومه او نور تفصیل به خپل باب کې راځي خبر کوا باب قول الله عز وجل يأتوك رجالا راضي بداخل اقتاد ابراهيم عليه السلام تو يواز کوا اذن في الناس بالحج دا څه دی کنه اوکي داخل پتا راضي یعنی لبیتک یأتوک لبیتک کوم تا جوړ رجالا فخوصرا وعلى كل ضامر فهر محذول او لاغل اخوات او تولي وي محذول يعني فسربو خرازي خو محذول بخرازي ذاتي من خلق واجب پیاده برازي او پټک سروي بخرازي خرازي او یا محذول کی اشاره بعد د سفر ته چې سفر لري سروي ټپيږي تاسو نه مراد لاغر غوري یو د افغانانو تاسو او وی شر پکې تپیا تپي زخمي ته وي اوی تاسو ته وای زخمی تا نه لاغر محذور یقینا من كل فج عميق اي على كل فج عميق فج لا رتوي عميق لا
فلري لاره برازي يعني من كل فج عميق لهر لري لارنا من كل بلد له فج عميق كده ليشهدوا منافع لهم فجاجا طرق واسعة وطويل كيجي واسعة في اعتبار ده لنواجه ده واسعة في اعتبار ده طول سرى في اعتبار ده عرض ده في اعتبار ده طول سرى لا الله برلك مناشي الإمام بخاري رحمة الله عليه غرضت لي غرض ده في حج فأقارب فرض ده إذا بيت الله جنزديني فكلري جو جنزديني وجسد مالك ذات أو راحلي بن فتح راحلي بن حج في فرض ده غرض شو يعني فأهل دمكي پوری تخصیص نلري اهل دمکي پوری تخصیص نلري إذا دوی جماعت ندی بصرف حجونه کوي ده غرض شو نه للري لنا كل شيء دوسر بسيشا وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم عن مسلم بن سعد عن سلمة بن عبد الله بن عمر اخبره ان عمر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زي مناسبة سبب شو ولي وعلى كل ضامر ويجي اغيثنا مناسبة شو لكن ده شنو ہے ما چې کوم غرض ده تقول ما غتیک دی دا رسول الله مبارک د مدینې نه راغلی څومره لري دی 3 کیلومتر لري مازال وذل حلیفه کې ثم يهل دي تفصيل لا رواه ثم يهل برفع الصوت بالتلبيه وقللا اهلال ستوي دلته الزكاه بس خبر خلاص شي اهل يهل اهلالا اصل ماخوذ برأيت الهلال والله میاش ویني التا نو سوي الکه رأيت الهلال هذا الهلال والله اواز پورته چې ویني اواز پورته چې خلکو تخکارجن چې ما هم میاش ولیدل او سوپي ماخوذ د استهلال السوبینا ماشوم چې کله د مور نه پیدا شي دې چا وای بهر کې ايما كان مراد نه رفع الصوت نو د حج ته اهلال ولي وای ذکر رفع الصوت كي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له نو هذا الهلال كرفع الصوت شو استهلال الصلي كرفع الصوت ذكر رفع الصوت إهلال وتذكر نور ذي أهلنا مراد نية حج هذا عمره نية وجنك نية سرى فورا تلبية بذور شروع دا تلبیه و سره مقارنه ده نو موږ چې وایو اهل بالحج سمانا نیت د حج وکړه اهل بالحج سمانا لبیک بالحج وې لبیک بحجه رمشي دا څه وایي لبیک بعمره لم يشو نو که لبیک بحجه او لبیک بعمره او په احلال د دعا او کنا صرف نیت کې لبیک مزور وای نو دا یو بل سره مقارن دي دا یو مجاور اطلاق په بل مجاور نه کیږي دا خدای په مجاز مرسل په علاقو کې تریس او علاقو کې یو دا ویل دا مجاز مرسل کې چې اطلاق د یو مجاور په چا باندې په بل مجاور نو چې دا رفع الصوت مجاور دي د نیت حج او عمره سره اطلاق به یو نو اهل ما رفع الصوت بالتلبیه اهل مناسب نیت د حج او د عمره دغه کې رفع الصوت راځي دوس مخکې دا حين تستوي به چې برابر به شو راوي له بعد الصلاه بعد الراحله قائمه ولا ربوا دین سره د معلومه شو چې راحله تبشور شو نو لبیک به وي نو تفصیل لا روانه ده سبب ها نو په دې باندې کوم وخت ولا لبیک وي را بشي نه پدې اي تفصیل لا روانه ده او خو دې نه معلومه شو او مناسبت واضحه شو يرغب ترى دوسر بتيشا بس مناسبت دي راحلته چې دیر لري نه راغلي دي راحله جرادي نزدين نه راځي دیر لري نه راغلي دي ولا بعيد بعد نه راځي ها باب الحج على الرحل کستا خیالي نو چې ما کوم غرض د توي نه لري مزیدار کته وی چې د مخکې حدیث نه خدا معلومه شو چې پیاده راتلی شي او پسورلې راتلی شي نو بیا حج على الرحل کې دغه راځي تکرار یا تکرار راځي نو مخکې باب نماز معلومه کړلا چې حج مختص په اهل مکه پورې نه دی لري نه راتلی شي هغه هم پولی شي
بیا دا هغوی کوي لرې نه ښکولې او دې نه څه معلومه شوه یعنې دا معلومه شوه چې حج په رحل کول یعنې په اوښه حج کول داسې معلومه شوه چا به دې ولې که د عایشې صدیقې سره رور د هغې عبدالرحمن دا به راشي د دې حیض راغلی و نو عمره یې نه وه کړې د حج نه پس یې ورسره عبدالرحمن د لږ صبر کوه تفصیل لا روان دی نو عمره ورته باغې تنعیمنا وحملها او دې کېنول علی قصبن په کیریل د اوښ باندې کیریل پېژنې څه ته وایي د سیکل وروستو چې رکب شوي دقسې یو دوه لرګي د اوښ نه شاته وي په هغې باندې دغه برابر کړي دي ځای برابر کړي نو هغې ته قصب وایي نو نور درته زه څه ووایم د سیکل شاته دی چې دا شاته سړی کیني ورسره هغې ته څه وایي کیریل د اوښ دقسې دوه لرګي بارستې وي دوه او په هغې دوو لرګو یې ښه مزېدار پوست بالښتونه وغیره یې ښودي کلک کړي وي هغې ته قصب ویل کېږي چې کوم شاته په دویم سیټ کې ناست دي د اوښ دویم سیټ وروستنی سیټ مسمت چې پېنه ابروز مې په پېښور کې انا کله ما یې شو مې د عبدالقیوم صاحب کې دې ته ګوره خو ذهن نه وتله ښځې موټرسایکل چلوه واورود ښځې ما ورته وکتل مې ورته معلومات کوي چې نن بعضې ټامیان هم ښول پشان ښکاري ټامیان هم ښځو پشان ښکاري وګورو ورته وکتل ښه زبردسته ښځه ناسته وه پې چې یې لاس کې نیول ولې لکه موټرسایکل یادو ډېره تاسو ډېر پالي فلام وایې تاسو پالي فلام وایې پالي فلام تاسو خبره بل خوا لاړه یعنې د موټرسایکل غوږونه هغې نیولي دي او ښه ټیټ روانه او د کافر ښه ده ماړه ګاډي خو چلوي خو په موټرسایکل مې چې دا نه وه لیدلی چې په موټر نه شاته خو کیني نه دا ما پړو دي یعنی دومره دا موټرسایکل عجیبه شی دی یو ورځ د پېښور نه راتلم ما پرې وشمېرل شپږ پې ناستو یقین کوم وشمېرل په ګوره قبرستان سره ما وشمېرل شپږ کسه پې ناستو خدای دا څه بلا ده اوس به یوې کوي یوې په پټو کې موټرسایکل نه موټرسایکل دا شی چې دی دا چینچي اوس د موټرسایکل چینچي پسې شاته د ټیکټر دغه تړلی دی یوې او دا شاته ټایرونه یې ولا غټ جوړ کړي دي لکه ټیکټر په شان دی یوې پرې کوي پوره یوې پرې کوي یعنې د ریړۍ کار دی کوي څه ورته ویل کېږي د ټانګې کار دی کوي یوې دا کوي وینې شپږ پرې سواري خدای چې دا څه بلا ورپسې شه نو دلته څه وایو څه کوم ځای کې دی نو قطب پورې دونه خبره یاده شوه قال عمر شدوا الرحال في الحج کلک کې رحال ما يرحله چې کوم د اوښ د پاسه کټه ورته ویل دین د اصغې ته ویل کېږي پالان پالان ورته ویل کېږي فانه احد الجهادین ولې دا کله کول یو جهاد خو حق دی چې سړی د دشمن سره کوي دام یو جهاد دی ولې ځکه مجاهده ده پکې او لله دی او سفر دی پکې مشقت د سفر دی پکې قال محمد فانه لا حج یا دا عمره احد الجهادين يشد الرحال للحج انه من الحج تمراجي كل شيء او شد الرحال لما درد الشد تمراجي كل شيء شد الرحال في احد الجهادين الجهاد كما رحل مضبوطه او ديك مضبوط كوا وقال محمد بن بكر حدثنا يزيد بن زيد على ثابت عن سمامه بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته او ذا اوخه زامله زامله پیژنې د سفر مرګري ته ویل کېږي زمیل د سفر مرګري ته ویل کېږي روبیټ چې څه ورته وي د رومیټا
زامله وه یعنې څه چې په اوښه حج کولی شي بس په سورلی حج کولی شي اصل کې دا په بعضې سلف رد کوي بعضې سلف وایي په اوښه مه کوه په اس باندې وکړه والأس قیمتي دی که نه په اس به لږ سفر به وکړې امام بخاري وي نه نبي له خلاف هدایت کړی وفيه قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا عمرو بن عمرو او څوک وایي که په اوښه کې نو هودج پکې ده نه بې هودج هم کولی شي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها قالت يا رسول الله ما خو عمره وکړه یعنې نیت مې وکړه اعتمرتم تاسو خو عمره وکړه ولم اعتمر نیت خو مې کړو ما خو عمره ونه کړه دې حیض راغلی قال يا عبد الرحمن اذهب باختك فاعمرها من التعقيب فاحقبها لاندې شاته ورته کېریه وکړه هغه بالان على ناقه فاعتمر رسول الله هودج کې هنر تللی او نو په اس باندې تللی دا اچھا به حج مبرور څه ته وایي کته به چې دې ته وایي چې مقبول هغه الله ته پته ده ظاهري نښه څه ده لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه اذا درې کار پکې نه وي حج مبرور وي عند الناس او حج مبرور عند لا هغه الله پته ده شابتي ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن جابر عن ابي مسعود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل افضل قال الامام في كان ورسوله ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم ماذا قال حج مبرور بس دې کې ماویل کې اختلاف د اجوبه باندې چې کوم سوال راغلي جوابونه نکړو ها او دې کې حج مبرور ده ها وفيه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد بن سلمة عن ابي عمر عن عائشة بنت سلمة عن عائشة ام المؤمنين انها قالت يا رسول الله ان الجهاد افضل العمل افلا الجهاد قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور ولي مجاهده جهد دې هغه کې مشور دي کې مشور یې کې مشقت دي کې مشقت هغه کې من لا رضا کوته کې من لا رضا کول دور پسې شاو قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن عبد الحكيم قال حدثنا حكيم قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله خير کو تعریف کې ما دی وجه الله لګاو کړه ریا پکې نه وي او نفاق لله کې د دواړو دي ریا مو دي او نفاق هم دي دواړه دي جی ورپسې شاو فلم يرقص ولم يفسق ولم يرقص لم يرقص معنا د جما او فحش کارونه بګه په خبره جما ونکړه په دې بيبي سلام چې حرام دی او سلام جما نشي لم يفسق د معصیت کارونه نور معاصي ولم وبلغ جلال راغله دا پیخي دا درې وړه پیخي د جما خبرې اکثر د خزینه سړی لري وي بل انت کې هر قسمه خشتخلي باندې نظر لګيږي فسق خامخا باندې مبتلا کېږي نظر په نظر تابع کې او جیدان جګړې پکړې پیښې بلکې خبر یو بل سره اصل کې د خزو نمبر د بچو نمبر او د مان نمبر نو دا د حاجیات په لږه خبر یو بل سره په جګړه نو د کې راځي ولا نو معنا اصل دا دې خړې را ده یومن ولدت امه خدا محمود هغه چا باندې حقوق بني ګوري نو تفصیل ما ویلې ها ما د صغیره او د کبیره فرق هم کړی دی او په دې نه کو چې کوم ګناهونه محو کیږي دا غي بیان نه درته کړی دی په پسې اشاره بس اوس مواقیت د حج او د عمره مولانا څخه د ځات ویلا یو بیت الله شریف دی د بیت الله شریف نه کې چې په جمعه دی د جمعه ته مسجد حرام وي د جمعه نه کې چې په خار دی کلی دی هغه ته مکه وای الله اکبر ویږي په مکه کې دنه جمعه ته جمعه ته مسجد حرام وای پر جمعه په جمعه کې دنه کوټه ده هغه کوټه مبارکه ته بیت الله وای د دې مکه د دې کلی نه بار نور نخلی هغه نخونه دنه تا ویل کېږي ارض حرام او د دې نه بار نور نخلی هغه ته مواقیت وای د تاسو ته نقشه جوړه کړم ان شاء الله چې تاسو خبره به ذهن بوالي رحم الله دې خبر دې خبر دا بیت الله شریف دا مسجد
حرام دی دا مکه ده حد حرام حد حرام حد حرام دا میقات دی ذوالحلیفه دا جحفان دا مثلا قرن دې خو څو ګره لغونې نو خبره به ان شاء الله العزیز تاسو ته به پوه شئ خدای مو په خپله بوزه الله به کار کړي نو اصل ته پوترې نه درې الله دې بوزه دا بیت الله مبارک دی د ځان په کې چې خبره اسانه دې بیت الله نه غیر چا پیرا دا جمعه دی دې اعلی شاندار جمعه جوړ شو دې د مسجد حرام دی دروازې ده دې نه غیر چا پیرا مکه مکرمه خار ٹھیک شو دې مکه مکرمه نه غیر چا پیرا دا حرام شو دې د ارض حرام دا ټول ارض حرام بیت الله جمعه مکه د مکه نه غیر چا پیرا چې دا کماله حرام دې څه ویل کیږي دا دلته یو دې باندې چې کوم روډ باندې راځي ترکیان یو برنده جوړه کړې سعودي حکومت خپل نښه جوړې کړې دي او ترکیان دلته یو خپل برنده جوړه کړې یو دروازې جوړې کړې مدینه منورې په روډ باندې دا حد حرم نږدې دی 3 کیلومتره کې د جدې په روډ لږ لرې دی 11 کیلومتره کې دی د طائف په روډ باندې 6 کیلومتره کې دی عرفات طرف ته تقریبا 8 کیلومتره کې راځي ویږي نو دې ته ویل کېږي ارض حرام دا حرام دلته بیا مواقیت دي لکه د مدینه منورې نه چې دلته راځي د میقات په ډېر فرق ډېره ده د مکې مکرمې نه 400 کیلومتر لري 400 کیلومتر دا میقات اهل مدینه و دا بل ځای نه جوحفه ده په دې علاقه باندې څوک راځي دې نه څوک راځي قرن المنازل دی دا قرن المنازل د تقایف په لاره ما پکې تیر ځل دغه وکړ دا څه ورته ویل کېږي قرن باندې راځي قرن په لاره باندې راځي نو قرن المنازل هغه دا خپل میقات دی یا لملم د اهل یمن ور طرف نه دی هغه خپل میقات دی اوس مولانا صاحب په دې خبره ځان پوه یو ته حج ویل کېږي بل ته عمره چې کوم سړی عمره کوي او دې میقاتی دي د دې جوحفې اوسېدونکي دی یا د ذوالحلیفې اوسېدونکي دی او دې عمره کوي دلته نه به د احرام سړي او نیت به کوي دلته نه کوم ځای نه به کوي دلته ذوالحلیفې میقاتي سره دې ځای نه به کوي قرن میقاتي یا د میقات نه بار دی نو دې به دې ځای نه کوي کور نه هم کولی شي هلته نه هم کولی شي هلته نه هم کولی شي خو مظلوم دا چې دلته وشي او که دې سړي د دې ځای یا دې بار سړي ولدا د حج خبره نه کوم عمرې کوم دې سړي یا دې بار سړي دلته نیت ونه کړ او دې دلته راتېر شو دم پې لازم شو دم به څه کله ساقطېږي چې همدغه خپل میقات ته واپس شي بلته نه هله به ساقطېږي او که دې واپس نه شو خپل میقات ته او دلته راورسېده دم لازم شو دلته وخت نیت د عمرې کوي نیت د عمرې دلته خپل احرام ورته اقدام باندې او که عمره نه کوي نو ګناه کې راځي خو میقاتي سړی یا خارج المیقات به نیت د عمرې کوم ځای نه کوي میقات خبره او داخل المیقات ګورئ دې نه دننه کوي داخل المیقات دې به کوم ځای نه کوي دې به د حد د حرم نه کوي دې رن کولی شي دلته رن کولی شي دلته رن کولی شي دلته کوي دا یو فرق شو ځان پوهې کا خبره د عمرې کوم د حج نه کوم معتمر چې عمره کوي او میقاتي یا خارج المیقاتي کوم ځای نه باندې کوي او په دې په نیت د عمرې راغی او د میقات نه راوړې څه پې لازم شو دا په څه به ساقطېږي دې د حج حرم نه نشي کولی دې به هغه ځای نه کوي او چې کوم سړی داخل د میقات نه دی د هغه د احرام او د نیت د عمرې ځای کم یو شو دلته نه دی کوي یو شو او چې کوم سړی په مکه کې د مکه کې نو دی به هم هلته وځي عمرې ځای
دا خوخه ده هلته دي او دلته دي دا خوخه ده هلته دي که دلته دي که کوم د مکې نه بار دی خو د حد حرم نه دننه دی مکې نه بار دی خو د حرم نه دننه دی هغه هم کې نیت کوي نو حد حرم ته وځي دلته نه شي نه دلته کوي دا یو خبره شو دیمه خبره وره دا چې کوم سړی د میقات یا د میقات نه بار دی او دې مکې ته راځي نو دی لازما د دې نه نیت کوي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک پر کې صح دی میقات یا خارج د میقات چې مکې ته راځي دی بغیر د عمرې نه نشي راتلی د نیت نه کړه حساب ورکوي او ائمه ثلاثه وایي چې نه که د عمرې په نیت راځي نو بیا د احرام وتړي او که د عمرې په نیت نه راځي تجارت نه راځي د چا ملاقات نه راځي بیا په احرام نشته د امام صاحب مذهب دی کې سخت دی ولې سخت دی دلته نه موټروانه ټول روان سوال یې راوړي بلکې دا خلاصه کې د مدینې نه خلک ډېر راځي سوال یې راوړي خو د طائف نه ډېر خلک را روان څوک دلته تجارت نه راځي سامان اخلي پوړي څوک سوال یې راوړي څوک تجارت نه راځي او لکه میقات دی ناظرین مو قطع او روزانه مو مبرې نشي مو خدا سے راځي چې موږ دغه راځي ځکه په خاور نه چارې دې بندر 100 کیلومتر مازل او هغه موټر 10 کیلومتر راځي او په نیمه کې تکي د ځای په ایرپورټ باندې کوشم او ما ټیکسي او مصری را سره مرګره شو دوستان نو کومه کوته وې د ټلیفون کوم وخت کې وړي جمعې ورو دا مې جوړې مازل راځو نو البته نه دا مته وې دا ټیکسي والا امرونه ومو بیا کوم ورته وخت کوم 15 منټو 45 منټو مانځتا موږ رسول شي بالکل رسول شي الکه ګورې موږ به حرام ته بس دې ایرپورټ کې تاسو او د سونو کې بس رسول نیت پاتاو ډیره خبره بس په یو مصری ته مې لکه 200 ریال ورکړ مثلا ما ورته سره ورکړ بس زه هم الته کې د سونو کړ او احرامونه هم ځان نتاو کړ په ګاډي کې برابر اته تو په موږ بیا به برابر او زغری دا څه وته ویل کی په میقات راوته میقات د برکات او کړ او 45 منټ کې نظر مونږ داغو مې حرام ته ورسو افغان په بل څنګه او بل د طائف چې کوم نن سبا روډ جوړ شوی دی موټر وې بهترین روډ جوړ شوی الحاصل خبره مې څه پوری کوله چې زموږ مذهب ته سخت دی امام صاحب وایي چې مکې ته راځي که پنیت د عمرې راځي که سورلی راوړي که تجارت ته راځي که چا ملاقات ته راځي که خپل کور یې د هغې له راځي خو دې باندې لازما د میقات نه د عمرې احرام تړي که ویده ته راغې دم به ورکوي او ائمه ثلاثه څه وایي چې د میقات نه راتېرېږي او پنیت د عمرې راځي نو احرام دې وتړي او که پنیت د عمرې نه راځي نو احرام تړل ورباندې نشته دا یو مسله شوه زه به خپل مذهب لره کوم نور به پرېږدم زمونږ په نسبت باندې میقاتي یا خارج المیقات چې په میقات کې دي کوم ځای به عمرې نیت کوي دې ځای نه او چې داخل د میقات وي یا اهل مکه دی یا د حرم او د دغه په میاشت کې دی د حد حرم او د مکې هغوی به کوم ځای نه کوي د حدود حرم او د ده خوښه ده بیا دې کې مونږ هم امام صلاح سره مرجو د میقات نه دننه که عمره کوي هم او که نه کوي لکه یو سړی په جده کې دی او د جدې خلک د میقات نه دننه دي د جدې خلک د میقات نه دننه دي نو که مکې ته راځي عمره کوي هم که نه کوي احرام تړي هم که نه تړي هم دې کې اختلاف نشته البته که عمرې نیت کوي اهل جده نو یا به د جدې نه کوي یا به د دې ځای نه کوي په دې دننه نشي کولی دا خو یو مسله شوه دویمه به راشو مسله د حج حج کې که میقاتي دی او که خارج د میقات نه دی بالاتفاق په دې دی نه د میقات نه به دې نیت کوي او چې کوم سړی داخل په میقات کې دی هغه د خپل کور نه کولی شي دلته هم کولی شي دلته هم کولی شي اهل مکې د مکې نه کولی شي د دوی لپاره میقات ته تلل یا حد حرم ته د تللو ضرورت نشته د پېښې شي نو په حج کې میقاتي یا خارج د میقات به د کوم ځای نه نیت کوي ما ته ووایه میقات نه او په حج کې داخل د میقات به د کوم ځای نه نیت کوي خپل کور نه هر ځای نه کوي خپل کور نه ونه که دلته دی کوي دلته ونه که دلته کوي دلته ونه که بیت الله کې کوي نو مکې خلک یې په خپل کور کې کولی شي
دا یو مسله شوه د میقات دا رسول الله مبارک مواقیت مقرر کړي میقاتي ده او چې کوم کړي دلته اوسېږي به څه کوي یو میقات نه دی میقات فعال کوي په میقات راځي خو لار ورته اوسېږي دی به محاذات کوي دا محاذات دلته چې راوځي دلته یا د کور نه دلته یو خبره ده نو دلته کې فاتحه خبر کې دی میقات هغه یلملم د پاکستان جهاز په یلملم دی لکه یمن راځي د یمن په یمن هم نه دي د یمن او محاذاتو کې روان دي جهاز نو موږ به خبر کیو پر خبر خلاص او جهاز واقع دی په میقات دی لاته دا قانون دی که د مشرک جزه او که د کافر دی او تصورلې پکې د جدي شتو کلیسا او د کله په میقات دی تیریږي یا د میقات په محاذات کې تیریږي دی اعلان کوي مخکې اعلان وکړي چې موږ لس منټه یا 15 منټه پس په میقات ورتېرېدو ولایو د څوک د حج او د عمرې نیت کوي او چې کله میقات ته ورسېږي دوباره اعلان وکړي چې موږ دې وخت په میقات ته پاسه روان یو نو جهاز واقع د اعلان دا قانون دی یو سړی حج کوي کنه چې جدي ته روان دی یو سړی ولدا د هغه چا لپاره چې مکې ته ځي چې کوم اختلاف د موږ تیر شو او یو سړی د مدینې نه روان دی جدي ته نو جدا هغه کې ضرورت نشته جدي ته راشي هغه کې ضرورت نشته چې په هغه کې بیا د خامخا د عمرې نیت کې یا د حج نیت کوي دا اختلاف په کوم صورت کې دی یو سړی د میقات یا د میقات نه بار دی او مکې ته راځي هغه کې اختلاف لو تبتیشا باب فرض مواقیت الحج والعمره قد العلماء اتفاق الى فرض میقات ها قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثني يزيد بن جبير انه وعد الله راجع عبد الله بن عمر في حال کې عبد الله بن عمر في منزله فقبل منزل کې منزل نه مراد په مینا کې په عرفات کې کومه خیمه ده په خیمه کې وله د عبد الله بن عمر د لپاره قسطات الخیمه و سرادق او د خیمه نه ګیر چا پیراغه څه شي دی پردې د خیمه نه ګیر چا پیراغه څه ورته ویل انا دونه ورته ویل پردې فسالته ما تسوالك دا عبد الله بن عمر انه زيد بن جبير انه اتى لغايه فرس وسالت سرزان متكلم فرس دا التفات د غيابنا تكلم تشو من اين يجوز ان اعتمر لكم من جائز جزء براكما نو قال اغما توجه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد من قرن المنازل ولاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه نو څه یو سړی حج کوي او د میقاتی یا خارج د میقات نه دغه باندې کوي او عمره کوي او میقاتی یا خارج د میقات نه دغه باندې کوي چا به دا به یمنیانو ځان تر توخه نوړو توکل کو او الته بیا خلکو سوالونه کول بهترین توخه ځان د سوال نه ساتل بشپی ورپسې شاه اهل اليمن يحجون حج بيكون توخه بينهم بهم متوكلين على كذا خبر على كذا توکل کو دې ته چې توخه مورا توخه یو څه بروسه په توخه مکه و په الله کوا مالته به تقول اذا قدموا مكه سالوا الناس فانزل الله عز وجل توخه یو څه لا توکل منافي نه او بهترین توخه عند سوال نه ساتل دي ها او هغه مرسل دي او دا مخکې بکې عن عباس دا مسند دي ها شابتي او يهمن لپاره لملن لهن الذي خلق مواقيت ولمن اتى عليهن من غيرهن ودي راضي لقد رياض نشرازي فلا ركز الحلتا قرن دا طائف والام دي او دا غيد فارغ شو وممن اراد الحج والعمره لا موصلات ومستدل دي ګور غوي بدا د چا د فار میقاتونه دي اذا حج او عمره پنيت دي او کدا حج او عمره پنيت ناراضي دلته کور دی غي ترازي دلته دوستان دی غي لرازي موټروان دی ځان سره سورلې راوړي دي تجارت لرازي نو باغی بیا د میقات نه احرام نشتا او زموږ امام صاحب سوی او په هر اسب چې مکه درازي په میقات پیروزي
نو عمرې نیت به کوي و نه کوي احرام و نه تړه سم پې لازم شو پوه شوې پې دا هغې مستدل او موږ څه وایي زموږ بل مستدل دی ښه لا تجاوزوا الميقات الا باحرام مطلق دی دا قید اتفاقي دی د احترازي نه دی عموما چې خلک راځي نو د عمرې لپاره راځي حج لپاره راځي زموږ هغه حدیث مستدل دی د ابن عباس محشي دی لیکلی دی هغه ښه په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی منظر عن ابن عباس رضي الله عنهما چې نبی علیہ السلام قال لا تجاوزوا الميقات الا باحرام وهو پوهیږي مطلق ته حج عمرې لذي کنه دی محشر مستدل او د دې یو بل دلیل هم دی چې نبی علیہ السلام مبارک فتح د مکې کې راغلی او احرام یې وکړ ولې ځکه په نیت د عمرې نو راغلی په نیت د فتح د مکې راغلی هغې نه موږ جواب کوو چې په هغه روز رسول الله مبارک له هغه څیزونه حلال و چې مخکې وروسته نو حلال په خپله چې ما نن ورځ کې هغه څیزونه حلال دي چې ما دپاره مخکې نو حلال قتال په الحرم هم ممنوع دی ولې پکې کړی دی دا ولا حلال نو په هغې قیاس ته نورو سفرونو نشي کولی ومن کان دون ذلک څوک چې د دې نه دنی او دا روایت هم د ابن عباس دی او هغه روایت هم د ابن عباس دی دا به قید مونږ اتفاقي ګرځو چې څوک د میقات نه دننه دی من حیث انشا چې کوم دی نه نیت دی حتی اهل مکه به د مکې نه نیت دی خو د حج ولې او د عمرې نیت به یا د میقات نه کېږي یا د حرم نه ارض حرم نه دا زمین حل نه به وځي زمین حرم نه به وځي زمین حل ته توضیح پسې بعض حضرات دا میقات نه به تړي وایي مار به په دې متفق دي چې د میقات نه مخکې هم تړلی شي مسنون دا دی چې میقات کې نیت وکړي دې نه دي معلومه ذوالحلیفې نه وکړه مخکې مه کوه مخکې کول مکروه تنزیهي دي بهتر دا دی چې کوم ځای نه وکړي میقات ته نو جواز شته جواز شته چې مخکې نه وکړي دې هغه منتها خو دی ځکه ممانعت د مخکې نه معلومېږي زه تېر ورته مکروه تنزیهي هم نه دی مکروه تنزیهي هم نه دی بهتره چې څومره لرې نه دی وتړه نو بهتره ده ولې لبیک به زیاته وي ثواب به دې ډېر وشي شابتې وقت دا چې دې نه اخري منتها شوه دا مطلب نه چې د مدینې نه مثلا قال ابن عباس روایت کوي بل نه يريد الحج دي بغير احترازي المواد اتفاقي دي بدل دا خبر روایت او مولانا صاحب سخت او خلق ډېر په مشکلاتو کې پراته امام صاحب دا قول انتهایی سخت دا موټر والا غریبانان خو طائف روزانه دي روز لک پیری کوي موټر والا څور دی وي دا بل لک عمرې کوي نو ډېر ګران کار دی امام صاحب یو مطلب ډېر ګران دی دا موټر والا غریبانان او زما یو شاګرد د مصر دوره کړې طائف کې پاتې کې ما لرا یو خمدار مې کته عمره نو یې عمره کوم دی یې لکه د خدای بنده ما ته وی ما ځکه په ټیټه چې دی خو دروازه سار تر تجارت نه د څر راځو ما ذکر راځه او ورته عمره امام سے مسلک پکې زیات مضبوط مسلک دی دا ډېر سخت مسلک دی اصول مذهب ته اتباع وکړو ګوري ها مخکې ها فمن كان دون من فمنه من اهله وكذا حتى انه لا يجدون منها ومن محل اهل الجن وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مهد زيادة إخلاص زيادة يرجي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني احمد قال حدثنا معي قال اخبرني وكان في شان سلم بن عبد الله عليه رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحل اهل المدينه في الخير ومحل اهل الشام وهي عبده من يعطوا من يجحد وقال له مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد ومحل أهل اليمن يتكلم ومحل من كان دون من واقفه وبه قال أدنى دي إذا أمري نيتبا ضمير حرم نبار كي أو حج أرض قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن جابر وما قال ابن عباس رواية
وڅومره اسانید باندې وروړو شهرت ته اشاره کوي النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني من ولأن الشيء يحفظ ولأن من يلونما ولأن يتفقهن لهم ومن أتى به كلمة أخيه من كان يريد الحج والعمرة من كان يريد أن يحتاج أن أهل مكة ولا حج فارا عمره أنا لكن عمرة ولمستثناكم عائشة صديقي أقولي قال عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم في عمرين يتونه بكم دي كده تنعيم كم دي كده تنعيم ها وهذه أهل اليمن وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا وحدثنا إلى أن وكان إلى أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني من ولأن الشيء يحفظ لأن يتقبل هذه ولأن اليمن لأن هنا في أهل اليمن لأن أتى بهما من غير من أراد الحج ومن أراد ذلك من حيث أشرف أن كلمة أنت تكون لنا دي ها باب ذلك حديث عن ابن عياض ومن قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما قلت هذا لقراءة أدورنا تقول فقال منهج الآخرون من هذه المصران لقد وقع من العراق في البصره والكوفه المراد قال عمر بن بغيات من الظلم حتى لاهل نجد قرنا تاخذ من دلائل معايير مو باقي نشد كقال لا باقي متيجرا وإنا إذ أردنا قرنا شق علينا فمستقيم قال فضلوا حذوها من طريقكم أغيث برابر هو حد له الله تعالى ماذا تفسير أغيث برابر هم فضل حليفة مستول بس لا مستحب نبي كريم صلى الله عليه وسلم فضل حليفة كنية نطر لمدينة كراسة أو فكي منظم دو ركعات الله دي دو ركعات تكن منظم لدي زماني دا زمان بعد دوستان دی وی که دا تحیت المسجد دی دو رکاتا دا احرام نشتا دا کم یو منزه بس تحیت المسجد یا تحیت الوضو دی او دستو که او یا جمعه سنه دو رکاتا بو که احرام نشتا او ایما اربعه و جدا سنت الاحرام دی احرام منزه ولی اغا زمانه که فضل حلیفه کی جمعه نو نبی علیہ السلام کری دا کوئی څه خبره اوس کو جمعه ته ته تحیت المسجد وکړه نو هغه زمانه کې په جمعه نو او کړی وایي او کته تحیت الوضو دام لازم نه ده رسول الله مبارک صحابه ټول په جری او دونه کو نه دي کړی حضور حلیفه کې د دونه دونه انتظار کم دي په مدینه منوره کې د دونه کړی په مدینه منوره کې د دونه کړی نو باید تحیت الوضو به بیا په مدینه منوره کې حضور حلیفه کې وایي وایي د سنت الاحرام نو قانون سره ځان کوسپېټا قانونداري یو سره حج دی عمره دی دې ځاتي دکان واخلي ځاتي به صفاقي یا مستحب دی چې غسل نږدې بهتر دی کما کې یم کولای شي نو چې بیا کله دې میقات تر ورسي نو بیا د میقات نه مخکې کوم دی نیت کوي دا په خبرې یا پور کې کوي په دې با دوه رکعات نه فرض کدا څه کوي چې جامع لړکې او احرام اچي او دوه رکعات کوي او ټیکتا او کدا څه کوي چې زبا د خپل جامو کې دوه رکعات او کوم هغه نه پس به احرام تلم ټیکتا او پنځه د احرام د سنت الاحرام وبي رکعات سورې او یا الکافرون او په دې سورې اخلاص دا نبی له سلام ویلې دي نو سورتونه وایي دي د دې وخت کې نه ستاسو په سر به پټي پټي روپې په سري او هغه احرام صدرونه جوړي صدر کې سر چې کله د مون فارغ شي نو سر به کولاو شي که صدرونه اغوستي او په صدرونه نه اغوستي نو جامې دی وباسي تو صدر دي یو د لړکی ایو صدر دې په ځان راوځي لکه موږ څنګه چې نو سر به سر تور کی نو دې کله حج کې د حج نه تور کی او کله عمره کې د عمره کې تور نه دې پټ وي پروا نشته او دا غي نه پر په لوګ لپاره وي کله به کې په جهر او نو وي ور بیا په دم لازمي یو د په لوګ خامخاوي خري په پټ وي او کله به کې نه ورلي یو ګډا بابا چې ما په داله شي ما بوته لبیک وای لبیک یلکه لبیک نه لبیک وای نه ولې پیشي نه بس ما یې تسبیحات په زور وای سبحان غلط وي خداونه وي نو لبیک نشي وي تسبیحات په جهر وي او ځل وکړ بیا دې کړه خلک دې عمره لږ خپکه کېما دا ټول سیل راوځي یو سړی نو نه کور د مور پلان خاص کړ خپل د خځې بچو پورې خاص کومري نه لا نو موت یې د خدای بنده عمره نه فرض ده او نه واجب ده مکه
وی نه ښځه مې وایي چې ما بول او زمزم نو کور یې خاص کور په پردي کور کې اوسېږي نو ضرورت څه دی دلته مونځ نه کوي چې څومره خانان مساجد دي که نه دلته مونځ نه کوي عمرې نه ځي د مونځ اهمیت خو زیات دی فرض دی عمره خو مستون ده واجب څه ده دا یو شوق دی خلکو نن سبا جوړ کړی دی دومره دنیا عمرې را روانه ده اوس چې په خدای قسم دومره راشو لکه د حج حیران به شي او هر یو سړي ځان سره لوڼه او ښځه ملګرې کوي لوڼه او ښځه اصل کې او بیا زموږ د شیخانو ځان شرمولی شیخانو څنګه ځان شرمولی دی دوی خو دا خانان خلک دلته ښځه لور په مارکېټونو کې ګرځئ شیخ الاسلام پرې نه شي ګرځولی شرمېږي نو هلته یې بولي نه هغه ارمان راځي نور یې غاړه څه نه دی دی به یې بولي چې ښځه بوځم ارمان دی نو ما په یو دوکان کې چپلې اخېستې یو دوکان ته ننوتم چپلې مې اخېستې نو یو پښتون ښځه ورسره وه دی نه پېژندم او نه ما پېژندم نو هغه پښتون هم ښځې له چپلې اخېستې نو هلته خو چې ضرب ورکوي د پاکستان په هغې ډېر ګران دي پاکستانو د ریټ نه خو ډېر ګران دلته سودا ډېره ګرانه نو د دوکان څخه یې جوړې وه نو ما ځان له چپلې اخېستې خو دې خبرې مې واورېدې او دوی دا کېړی مې خوښې دا را روان او دوی دا خو زما نه دي خوښې ګرانې دي که نه نو هغې غریب ورته په بله جوړه باندې ګوتې کېښودې وي ښه دا را روانه په داسې وکتل یاره وي دا هم زما نه دي خوښې نو هغې غریب ورته په بله ګوته کېښوده اخره کې ورته وایي وي باید دلته ګرانې زه پاکستان کې به وایي غریبې دغسې کېږه ما له حیا راتلګلې مې زه ورته وایم دا سړی به اوس که څه شي ملامته شي زه بیا چې هلکه واخله وله زه به پیسې ورکړم حاصل د مسلې خیراتي ما درته خیراتي دي زه پیسې ورکړم خو ما اوس به دا سړی وشرمېږي رسوا به شي هسې نه په جګړه راځي چې تا د ما ښځه که څه کوي دا دې دی نه بوځي په دې تمه چې زه به ښځه بوځم او د مټه به یې ونیسم او زه ورته عمره کوم او زه ورته طوافونه او زه به یې په بازار کې وګرځم او چکر یې به وله ورکړم داسې دا نه د خدای رضا لپاره ډېر خلک بوځي ښځه لونه بوځي حق یې دی چې بویه دی ښه خبره ده خو ډېر خلک په نن سبا په دغه چکرو کې روان دی او دومره نشته چې د حد نه دی لکه ضمني راته یو خبره وکړم په عمرې د تاسو ځای ګورې زموږ یو ډېر معتمد ملګری د پېښور زمونږ مولانا صاحب حسبنا الله صاحب نومې دی زوی موږ سره په دوره کې دلته شریک دی هغې ډېر ښه په ښه انداز کې خلک عمرو له بوځي ښه تاسو دی یا تاسو مقتدیان دي یا تاسو نور څوک دي نو هغې کې دا فایده ده چې یو خو زموږ عالمان طالبان دي را نور خو ظالمان پته نه لګي ظلمونه خو یې ځای نه ډېر لرې ورکوي دوی ځای نه هم نږدې دي ځای نږدې قریب دی ما لیدلي حرم مبارک ته نږدې ځای نه دي او چې څومره نږدې غواړئ بله درکوي او دیم د نورو نه نرخونه هم ښه دي ریټ د نورو په نسبت ښه دي د نورو ریټونه زیات دي د دوی ریټ کم د نورو په نسبت د حج کوټه هم ورسره شته د حج د څوک دی او د عمرو سیسټم هم ډېر ښه روان کړی دی زموږ مولانا عبدالغفار صاحب زموږ د مدرسې چې کوم مدرس دی هغه سره مونږ ولېږه او سره لاړ سره د ملګرو او ډېر زیات خوشحاله ورسره راغلی ډېر زیات خوشحاله نو دا مې ځکه ته وایي چې څوک د عمرې دا پکې ضمناً راغله جمله معترضه که څوک عمرې له ځي یا حج له ځي نو هغې په شیرپور کې خپل هغه روان کړی دی غالبا سعدات څه کمپنۍ نوم دی او هغې په خرطان مونږ سره دلته په دور حدیث کې طالب هم دی طالبانو لپاره خصوصي رعایت دی او زه راته وایم چې طالبان به زه به ورته ویم که طالبان دي یا طالبانو څوک متعلقین دي ستاسو لپاره به خصوصي رعایت دی دا مې دې پورې درته خبره وکړله چې نن سبا د دنیا خلک عمرو له روان دی او هغه خپل هلته بیا خو چل هم نه پوهېږي که نه هلکه چې دې په الفلام جبلي چل خو زده کړه لبیک له نه ورځي او ښځو له مونځ کم ځای ورځي خرې ته ګوره په سارا شپې ښځه خو پرېږده ته د هېڅ ته غریبانان نه خبر هلته کې جمره کبرا ویشتله او بورقه په سر وه جمره وسطا او بورقه په سر وه او هغه ځای نه چې څنګه یې ویشتله د لرې ځای نه یې پرې راغړول او لا ولې دا چل وکړ دا زیارت په خلک چل نه کوي او پښتنه به بورقه په سر وه نو ما ول اواز وکړ مې بیخ دې وځه زیارت نه دی شیطان هغې دا خیال کړی چې انسان چې پیر بابا دی دا زیارت نه دی شیطان ودخله مخکې ده هلته پې غټ لیکلي که نه په دې جمره کبرا باندې لیکلي الجمره کبرا هم لیکلي ورته جمره عقبه و شیطان بزرګ یې ورته لیکلي
دې پارسیبان او پښتون دپاره شیطان بزر نو ما ته یو سړی به هغه مخلوق ته وویل چې دی سعودیان ته مې وویل شیطان ته زبرګ دی دا هغه بزرګ د پښتو والا زبرګ نه دی بزرګ غټ ته وایي شیطان بزرګ ورپسې شه ما منصوفي وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك هذا منصوف وما تقول اذا سنه الاحرام او سوقتا تحيه الوديه تحيه المسجد خبر من الطرف ولا دا مستحب الى مسنون بركات او وقت مكروه به مكه وقت مكروه کې مکه او کچته دا څه وخت چې د فرض وخت او بیا وخت جزا نه تر پروا نشته هغه چې کوم څه فرض کې په تام د دې مقابله لري شابه او مستفتا هغه زمانه کې د شجرې لا شابه دې او دا طریق المعرف مستفتا او لا معرف دې کې رسول الله مبارک له بدی الله راغی اخر شپه کې به خوب او پټي ها وان رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا مخکې هغه کتاب المقادس کې اوږد حدیث تیر شوی دی شابه دا وایي وادي عتیق دا اوږده وادي ده یو سړی مدینې سره جنګېدلی دی نن سبا چې کوم جامعه اسلامیه ده په مدینه منوره کې دا په وادي عتیق او بل سره ذوالحلیفې ته رسېدلی دی د ذوالحلیفې جومات په وادي عتیق کې دی جامعه اسلامیه دا په وادي عتیق کې ده او بل سره د دې وادي عتیق رسېدلی ذوالحلیفې ته ذوالحلیفه په وادي عتیق کې ده نو دا دوه رکعاته چې کوي په ذوالحلیفه کې وادي عتیق کې شو کنه دا په برکت دي ها بيقاش ما تقول جبريل لاغي آت من ذلك يصلي في هذا الوادي المبارك لمناسبة الصباح سنة الإحرام وقل هو عمرة في حجته چې عمره داخله شو په اشهر حج کې نو دې کې ان شاء الله په تفصیل روان دي عمره فی حجته لک صبر وکړي صرف اجمالی د ثواب چې په جاهلیت کې به هغه عمره په اشهر حج کې افضل الاجور کړه دې قاعده او ذل حج او ذل الحج عمره به ګناه کړه اعلان وکړي چې عمره داخله شو په حجته فی اشهر حجته فی شهور حجته بعد اوس د حج په میاشتو کې عمره کولی شي نور تفصیل پکې را روان دي ها او د تخوب قودل شو خوب کې او د په معرض کې وګورو مخذ الحلیفه کې اخر شپه کې به دغه خوب کو په دې الحلیفه کې په بطن د وادي کې انک بفتحا مبارکه وادي عتیق یو جانب دی قد اناخ بها سالم د عبد الله بن عمر زوی التمم ماضي قسم لولا او قصدك او المناخ ده ملاك ذا اخي الذي كان عبد الله ينيخه عبد الله بن عمر بن الاسم له او هغه كم يسم له يتحرى هغه قصد معرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل المسجد اس مسجد ده زمانه كنوها الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك فما بين ذوي كده كم ذكي مخصم له ولا او ما بين الطريق وسط من ذلك تو اذا دوار من نيمكا لکه کله دار الحديث او الجمعه وسط دا وسط شو بس په مولانا سره خدای خاون کې د سعود المجدي راشي دا بچا سره دا مسله دی روانه یو کس فقیر وي حج کوي دارو مالدار شي نه بس حج فرضي ساقط دی او که یو سړي په ماشوموالي کې د موت سره حج وکړ او وروسته دې بالغ شو او حج مالدار بیا هغه حج نه داسې کېږي یا یو عبد نوې حج کوي دې عبد او د حج وکړ او بیا حر شو نوې حج کوي عائشہ نے جس جگہ سے عمر کی نیت کیا تھا ابھی اس جگہ پر عائشہ کے نام سے مسجد بنی ہے لوگ وہاں سے عمرہ کے لیے حرام کرتے ہیں
یا اس مسجد عمرہ کے لیے کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. اور مسجد نبوی اور حرم شریف میں غیر مقلدین دورو کو کہتے ہیں کہ وہاں سے عمرہ خبر دے اکلا مولانا سے لگزان المدن کوئی کہا. در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل رات حجۃ الوداع کی عائشہ صدیقہ و سلام دینور د عمرې نیت دا عائشہ صدیقہ او د قصه دا بشي بخاری کې عائشہ صدیقہ حیدر جاری چې دې مینا قتل عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ما حیز دې ما په څه پورې عمره نه کړې څو عبادت عمره ختمه ده یا څه کړو فاصله شو او د حج نه وکړه عائشہ صدیقہ د حج او عمره فاصله کړه هیڅ عمره کولی نشي چې کله د حج نه فارغ شو بیا عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام تعالی وکړه اذا الله رسول ټول خلک به حج او عمره دعا سره دي او د بیواز حج او حج مې وکړو حج مې وکړو ثواب مې وکړو عمره نه وی تاسو پورې عمره نه کړی چې تراغلی وی نه نه کړی بیا عبد الرحمن ته دا بودا او د تنعیم دا مکه مکرمه ته نږدې ارض حل دی د حرم حدوداتو کې نږدې ما تاسو ته وی د مدینه پر وګ د 3 کیلومتره راځي نو ودا بودا او دا هغه نه په اوپر او هاذا مکان عمرتک دا ستاسو هغه عمره بدل شو. اوس هغه د کیو جمعه سعودي حکومت جوړ کړی دی ډیر عالی شان اعلی جمعه او هغه ته مسجد التنعیم وای او مسجد عائشه ورته دار نمونه دي مسجد التنعیم او مسجد عائشه عائشه په نوم دې ته جوړ کړی چې هغه د هغه عمره قضا ده خزانه یا او حکومت سعودي هغه سره غیر چاپیر د دنیا باثرومونه غسلخانه او د چارغان ځای نه جوړ کړی چې داخله دی عمره لا چې وي د سہولت او واړو دکانونه په کې جوړ شوي دي هغه کې احرامونه خرڅيږي او دا پټه چې نشلیدلې هم خرڅيږي او د خپل کې خرڅيږي او مستقل ګاډي حکومت هغه مقرر کړی باقاعده د هغه خپل بسونه دي بسونه هغه یو ریال د 2 ریال اخلي او چې وي تنعیم مستقل بسونه مخکې خو د بیت الله سره خوا کې دا بسونه غلا اوس حرم کو بسونه دا بسونه اړای ته خوا کړي او مستقل جاری وکړي. مصیبت دا ده چې بعض دوستان التکې په تقریرونو کې وایي عمره به د مسجد التنعیم نه کوي دا ګناه ده د دې نه باندې کوي د تنعیم نه د مسجد عائشه او دا ګناه او دا خو صرف عائشه بیبي باندې حیض راغی او دا حیض د وجه نه عمره فاسده شو نو عائشه حالته لګیږي دا غوړي خپل کړی نو دا خو چې دا چې حیض راشي اوسم او عمره دې پاتې شي نو غوړي دا غوړي عمره دا خو عائشه بیبي ته یو عارف پېښ شو نبی رسول الله نو التخلق توحید تاسو حیض راغلی تاسو د حیض د عمره قضا کوي چې التزه دا خو یو عارف ته وجه نبی رسول الله کولی نو ټول دنیا ورته او دا غوړي عمره کوي هغه د نبی رسول الله عمره کړی دا د صحابه عمره کړی دا په د تنعیم نه ودینا عمره کول بدعت دي حالکه واقعي چې واقعي رسول الله مبارک نه کړی او صحابه نه کړی نو بیا واقعي بدعت دی او خلک چې واقعي دا عائشه ته عذر پیښ دا عذر د وجه نه دی عمره وکړه نو موږ ته عذر نه دی پیښ مونږ ته ولې کوو نو موږ یې په کار وړاندې کوو. مولانا صاحب تاسو په دې خبره کوي ما الته یو مولانا صاحب سره په دې خبره مباحثه راځي زما شاګرد خو ما نه ځان پویو کې ناست نو هغه د نصیحتونو خلکو ته تل کوي جامعه کې تعلیم دي نو ما هغه تاسو دا خبره کوي یو څه بالکل ټیک تا نو ما ته ځکه په ځان پویو ما ودا عائشه ته عذر شو دې خلکو ته عذر دي نو مولانا صاحب ځکه نه تاسو رسول الله مبارک د عمره ترغیبات ورکړي او سوي العمره نصف الحج د نیم حج ثواب دی نمبر 1 دیم سری دیم ترغیب دا ورکړي چې العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه اذا عمرنا عمره پورې څومره ګناهونه دا وکړه الله معاف کوي دا بیا ترغیب شو. دریم دا چې د عمره ترغیب رسول الله مبارک عملی ورکړي دي د مدینه منورې نه په شپږم ځل د دې په کال کې دی ورپسې بیا په عمره القضاء وکړه ورپسې بیا د جهرانین وکړه نو ما وی دا معنی چې عمره کې ثواب شته دا معنی چې رسول الله مبارک ترغیبات ورکړي دي دا معنی چې رسول الله مبارک وایي چې نصف الحج
بالکل دا ټول منو خامخا حتی چې موږ ورته سنت وایو عمرې ته او امام مالک ورته واجب وایي د مالک صاحب کړي عمره په شان د حج فرض ده ائمه ثلاثه ورته مسنون وایي دا مني بالکل دا معنا خمایزه اوس خبره وکړو چې زما زه مکې ته راغلی حج نه کړی دی او زه په دقه نصوص عمل کوم او اراده مې دا ده چې یو زه عمره کوم کولی شم که نه کولی نه شي کولی شي ثواب دی پکې پیسې هم نه کوم راته ماله جواب زه په دغه نصوص عمل کول غواړم زه عمره کول غواړم زه د عمرې ثواب ګټل غواړم زه په دغه نصوص عمل کوم د عمرې ثواب کوم کوم نه راغلم ما ته قاعده وخایا میں قواعدو کې د شافعي سے مالک احمد ابو حنیفه تاسو چې څومره علما دي سلفیان ټول وایي چې که اهل مکه عمره کوي زمین حل ته بوځي دې کې اختلاف شته وینه چې دې کې اختلاف نشته تاسو په کې اختلاف کوئ زمین حل کې نه بالکل نه کوو نو ما نه بس تاسو دا دې زمین حل نه دغه نیت زه عمره کول غواړم چې عمره کول غواړم جیرانی تبلیغ رسول الله مبارک ته کړی ٹھیک شو جدید تبلیغ لار کې حدیبیه دا رسول الله مبارک ته کړی مدینه تبلیغ هغه نه بوخه لیکن مولانا 27 تبلیغ خو دا ټول نه نږدې زمینه حل دادي په دې څه دلیل راغلی دی د رسول الله مبارک نه چې د دې نه باندې زمینه حل د تاسو کتابونو کې دي دا یې مورباو کتابونو کې د سفیان عبد الله بن مبارک هیڅ څوک په خلاف نه کوي ټول په دې متفق دي چې اهل مکه دی عمره یا مسافر دی یا مستقل مقیم دی دې زمینه حل ته ودی شي او هر زمینه حل ته ودی شي په شرط ته پلان کې زمینه حل ته ودی پلان کې ته بنو دی نه نشته تر سره منم نو مې دا نږدې ځکه ته دی نمبر نه دوی مورا ته چې عائشه دې لته د معذور و مې دا عذر د وجه نه تل نه عذر د وجه نه خو نه ته چې عائشه دا عذر څو اخو د حیض نه پاک او به دې نه وکړه ته دا عذر نه تل عذر نه ولې تل حیض نه پاک او دا عمرې قضا کول عذر نه ولې تل دا خبره تاسو غلط تر چې هغه معذور دی نه کړل ولې حیض وخت کړی هغه د حیض وخت کې چې نو تاسو هغه په تخصیص کړو خو نږدې دی رسول الله برکت ترعین له بوزه ځکه زمینه حل دې نږدې دی نو زم زمینه حل نه کوم اوس ته یو سړی په دې نیت دي چې عائشې بي د حیض نه پاکه شوه نو لهذا د حیض چې کومه ښځه پاکه شي نو اب هم دغه دی نه خامخا دي نو ته هم نه وایي تی وې زه نه وې تی وې یا عائشه د حیض نه پاکه شوه نو که کومه ښځه د حیض نه پاکه شي دغه کوي نه بدعت چې څه کوي زما بدعت نه دی دا تخصیص چې ته کوم وې چې عائشه بي د حیض نه پاکه شوه نو قضا دغه دی نه کړی دا نو چې څوک د حیض نه پاکه شي نو قضا به دغه دی نه کوي دا بدعت دا تخصیص به یو کتاب کې هغه بدعت هغه ته نه ما هغه بدعت نو ذکر دغه د حکم په دنیا څه کوم چې عائشه دې کړی دی ته دې په کوم نیت باندې کوم چې زمينه حل ونیسه زمينه حل دې نږدې دی کوم چې ته دا ممانعت راغلي چې زمينه حل دې نه کوم بل نه وکاو دې د قائم چې ټول په نو کړي چې توابیات سنت د پیغمبر اتباع د دې د قائل ما چې جهرانه کوي د پیغمبر اتباع خو د عادي اتباع عادي پیغمبر مبارک دا نه دی ویل چې جهرانه دې چې توابیات پر عزت ده تو عادي امر دی عادي اته کې د خورین غنیمتونو تقسیم کړ برابر دی کې دي چې کبا یو حفاظ مسجد عائشه کې قیام کړو هغه دی زما په خبره پېښه نو دا عمره چې مونږ شو د هغه زینب په دې نیت شو چې دا دې زمینه هل د عمره کوو په دې نیت نه عائشه تعوذ واخو معذور نه بیا خو پاکه وا رسول الله مبارک حالت ولګره دی ورته او رسول الله مبارک دا خبره کړي چې دا د هغه چا د پاره د احرام زید چې د حیض نه پاک شي او د حیض عمره قضا کوي بیا چې دا نبی رسول الله ویلي نبی تاسو خبره تکتا او کله دې ویلي په تنعیم دی او با اورې د حیض څخه خبره خلاصه بیا نو ته بل نه توي چې ارته تاسو بدعت ورته نو مې راغلی جوړه ته ټول جوړ کړی چلو روان شئ او دا ګاډي ولا ولې مقرر کړی دا مستقل چې خلک بدعت په خلک بده او ته مسلمانۍ ولې جوړ کړی او ته د دنیا حرامونه په کې ولې خرڅي ما څه مناظره سره کوم جی ځان نه پویو مې په خوشوي کړم یو دې نه پس خو نه وی وین ما دا دې نه پس باندې بیا و دي
مې ولې وی هلته تنخواه پرې راکړئ مقرر کړی دی دپاره چې دا خبرې کوه بهر کې مولانا صاحب خندلې خپل طبیعت ولګل نو ما ته دا کوی کې د خپل مشران په دې خبره وي زه به کوی دا خبره زما ذهن واخیستله زه به کوی کوم په دا خبره نو دا خبره پکې یو ضروري غوندې وه یو کس په دا یاره کې په دې یاره کې کینې په دې اسقاط نه مړه اکثر خلک زموږ نه دا تپوس کوي موږ څه جواب ورکوو نصیحت کې ډېر ثواب دی او د خپلو خپلوانو وغیره دا سره امداد او هغه ځان له شی دی او دا ځان له شی د دې خو داسې مثال شو لکه یو سړی وي چې 2 رکعاتو نفلو کې ثواب زیات دی او که 5 روپۍ خیراتي ورکولو کې ثواب زیات دی هغه ځان له ثواب لري هغه ځان له ثواب نو که تضاحم راغی تضاحم دا معنا چې ستا رور دی غریب دی قرضدار دی یا ستا زوی دی او ډېر زیات غریب دی او قرضدار دی او محتاج دی دلته ته نفلي حج لري نو بهتره دا دی چې تضاحم راشي هغه مقدر لیکن ځان لا اجر لري ځان لا اجر لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې 15 ساروي اعلان کړي حالانکه یو ساروي علالول هم مستحب دی واجب نه دی اعلان کړي 15 او عمره القضاء کې اولیا اعلان کړي حالانکه په عمره کې یو ساروي مستحب دی واجب نه دی او په حج کې 3 ساروي اعلان کړي سو یو فقار دومره د غریبانو نه ویني ورکول پیسې وګوره یو شي کې یو ثوابي یو شي کې د یو انسان یو توجه وي یو شي د یو مرجو ثواب په زړه کې وي نو هغه کوي رسول الله ورکې 100 ساروي راغلي نو د په صحابو د تقسیم اجرا یو تاسو باندې 100 ساروي راغلي ټول په څه باندې عمرې دراوي په عرفات نه کې د کعبه په غلاف باندې نمونه دي چې دا شریعت کې نشته یو ځای حتی چې په لور کړی دا احرام د کوم نه تللی دا به ما د حساب تاسو مو چې ما څنګه وایي جبلي پیپرا دغه د ټیکسي والا بس کوي پر دب لازمي دي نه لري نور تجارتونه دي کوي د ستاربندې نه پس مې د نوې ناوې سره او د مور پلار سره د عمرې نیت او اراده په خیر کړې ده دعا وکړه چې الله مو په خیر شریعت باندې پوره کړي سره د ټولو مسلمانانو امين دا خبره نوې ناوې زمانه یو ټکی دی یو کس د حج وس نوي او د عمرې وس یې وي د حج نه مخکې ځان د عمره کوي مستحب دی مستحبه ده مسنونه ده وس یې وي اصل نه چې بیا حج نه پاتې عمره په حج فرشتي کې نه فرشتي دا مسله روانه